چې څوک د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین مانځه نه بعد یا د مازدیګر مانځه نه تر ماسخوتنه پورې دا وظیفه کوي، نو الله پاک به د انسان په مال حال دولت کې ډیر زیات خیر او برکت واچوي. الله پاک به د انسان په رزق کې اضافه وکړي او دغه رنګې د انسان چې څومره کارونه دي دا ټول کارونه ګډوډ دي، نو الله پاک به پکې خیر او برکت واچوي او الله پاک به د انسان په تجارت کې ترقی پیدا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې د صحت نه به خوند او مزې اخلئ. الله پاک مو خوشحاله آباد او تر و تازه ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده او ډیره زیاته د قوت واله وظیفه ده، داسې مجرب وظیفه ده چې ډیرو خلکو په دې باندې تجربې کړي دي. نو زموږ ډیرونه داسې دي چې په دې وظیفه باندې ډیر زیاته عمل کړی دی، دا وظیفه یې کړې ده او هغوی ته د دې 100% رزلټ دا میلاو شوی دی. نو زموږ هغه غرونه چې هغوی خپل مال حال کې برکت واړي دا وظیفه د هغوی لپاره ده. فرمایي چې د یو سړي تجارت دی، د دې سړي دکان دی یا بل څه روزګار دی د سړي او د آیت ولیکي په خپل دکان کې دا ځوړند کې او سار کې راځي دکان ته، نو روزانه یو پیره درود شریف وایي او دغه رنګې ورپسې د آیات مبارکه وایي بیا درود وایي، نو دا دکاندار دی د خپل له ګاهکونو به یې تماشه وکړي چې څومره ګاهک د انسان دکان ته به راځي. نو ډېره زیاته پاورفل او زبردست وظیفه ده. یو سړی داسې دی چې هغه باغ دی او دا وظیفه ولیکي په باغ کې ځوړنده پر امن ځای کې ځوړنده کړي، د انشاءالله العزیز دا باغ به ډېره زیاته ښکلې میوه دا وکړي. یو سړی د مال دولت دپاره وایي نو دا وظیفه بالکل د هغه دپاره ده، دا وظیفه کولی شي، نو ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. دغه رنګې دا وظیفه څوک ولیکي او دا په کور کې ځوړنده کړي داسې محفوظ مقام کې، الله پاک بوله په دې کور کې ډېر زیات خیر او برکت دا نازل کړي. نو راځئ چې د وظیفې طرف ته زموږ چې کومه لومړۍ وظیفه ده هغه داسې ده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نو دغه رنګ درې پیرې درود شریف بیا ورپسې یو پیره دغه آیت بیا درې پیرې درود شریف او دغه رنګ د هغې نه بعد د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ مازدیګر یا ماسپښین آیت الکرسي د 313 پیرې دا تاسو وایي. انشاءالله العزیز تاسو د کور خیر و برکت ته ګورئ، د دکان خیر و برکت ته ګورئ، دغه رنګې د دفتر یا دغه رنګې د پرایویټ سکول د ترقۍ لپاره به تماشه کوئ چې څنګه الله پاک له ترقي ورکړي او څنګه الله پاک مخکې پرمختګ ورکوي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.